شوال میاشت او په شوال په میاشت کې چې کوم شپږې روزي دي نو دا نیول اوس د اکثرو خلکو هغوی په دې باره کې یو غلط خیال دی. هغه غلط خیال دا دی چې دوی وایي چې تا د شوال د میاشت دا کوم شپږې روزي دي نو دا شپږې روزي ته ونیوي نو هغه چې کومې مخکې د رمضان روزي دی هغه په دې باندې موقوف دي نو هغه روزي هغه به ستا ادا شي. او دغه کومې روزي چې تا په رمضان کې نیولې دي نو تر څو پورې چې تا د شوال لا شپږ روزي نه نیولې تر هغې پورې دغه روزي هغه ستا ځوړند دي. اوس چې هر کله ته د شپږې روزي ونیسې د شوال نو هغه مخکې چې کومې د رمضان روزي دي نو هغه روزي د هغې نه وروسته ستا ادا شي. اوس دا خبره کول دا د ځان نه خبره ده، دا خبره کول دا غلطه خبره ده. په کتاب الفتاوا دریم جلد هغې لیکلي دي په صفحه نمبر 442 باندې هغې لیکلي دي د نفل روزو د باب نه لاندې اوله خبره دا ذکر کړې ده چې دا د ځان نه خبره ده، دا خبره جوړول دا د ځان نه دي. ځکه چې کومې د شوال لا شپږې روزي دي نو دا مستحب دي، زیات نه زیات دا مستحب دي، نه دا واجب دي نه دا فرض دي. او بل دا خبره چې ته هغه روزي موقوف کې په دې باندې چې یاره هغه به اله ادا کیږي او د هغې اجر به اله ملاویږي کله چې دا شپږې روزي هغه ونیولې شي نو دا د ځان نه خبره ده. بله خبره دا ده چې د شریعت یو کاری نو چې شریعت هغې ته څومره درجه د ثواب ورکړی ده هغه همره درجې کې به ساتي. اوس د هغې درجې نه تا دې وباسه او زیاتي درجه پکې ته وله د خپل ځان نه ورکوي او زیاتي ثوابونه وله د خپل ځان نه ثابتې. په دغه صورت کې دا د بدعاتو په دایره کې راځي او هر کله چې دا د بدعات په دایره کې وردننه شو هغې نه وروسته په ظاهره باندې تا ته د ثواب کار ښکاري خو په اصل کې به هغه د ثواب کار نه بلکې ته به د ګناه ارتکاب